بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. دې آیت مبارکه کې د یو شبهې او د یو اعتراض جواب ذکر کیږي. مشرکینو به دا اعتراض او دا شبهه مخې ته کوله چې کله موږ د عذاب مستحق یو نو بیا عذاب ولې نه راځي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کوله چې چېرته ته حق او سچ پیغمبر یې او ستا دا خبره رښتیا وي چې کافرو او مشرکینو دپاره عذاب او سزا ده نو بیا عذاب راځي ولې نه، موږ په عذاب کې ولې نه مبتلا کېږو. نو په دې آیت مبارکه کې د هغې جواب ذکر شو چې تاسو په عذاب کې ولې نه مبتلا کېږئ. د هغې وجه دا ده چې په تاسو کې د الله نبی موجود دی او چې کوم قوم کې د الله نبی موجود وي الله رب په هغه قوم عذاب نه راوړي. دویم دا چې کوم قوم استغفار کوي الله نه بخښنه طلب کوي الله رب په هغه قوم باندې عذاب نه راوړي. مخکې امتونو او مخکې قومونو کې چې څو پورې د الله انبیا به موجود وي الله رب العزت په عذاب نه راوسته. کله به چې الله رب العزت په یو قوم عذاب راوسته نو الله به نبي ته حکم وکړي چې ته د دې قوم او د دغه کلي نه وځه. نبي به د هغه ځای نه هجرت وکړو، نبي به لاړ او ځان سره به ایماندار خلک هم بوتلل چې چا به ایمان راوړی او چې کله نبي او مؤمنان به لاړل د هغه کلي نه هغه علاقې نه بیا به په هغه باندې عذاب او مکې والو سره هم داسې شوي وه چې څو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه کې موجود و نو عذاب نه راتلی. تو خود مزو او د خوندونو زندګي به تېروله چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته الله تبارک وتعالی په دې مشرکینو باندې عذاب راوسته او هغه عذاب د قحط سالۍ په صورت کې روایتو کې راځي چې 7 کاله په دوی باندې قحط سالي مسلط و. 7 کاله او دا داسې قحط سالي وه چې دوی به بیا مردارې خوړلي تر دې چې یو به د بل پیشابو ته انتظار کوي چې بل به پیشاب کول ته به منډه کړي هغه پیشاب به یې خوړل. دې حد ته قحط سالي د دوی رسېدلې او دې حد ته د الله سزا رسېدلې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دوی درخواست وکړو چې ستا خاندان دي ستا رشتهداران دي الله نه وغواړه چې دا قحط سالي ختمه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی په حق کې دعا هم وکړله او دوی ته یې غله هم ولېږله څه د خوراک سامانونه یې ورته هم ولېږل. نو چې څو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود نو عذاب نه راغلی. چې کله پیغمبر هجرت وکړو نو عذاب راغلی او نور سزاګانې او عذابونه په غزواتو کې هم په تو راغلي. په جنګ بدر کې احد کې په نورو غزواتو کې چې کافرو ته کوم نقصانات رسېدلي نو دا هم عذاب او سزا او دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی نه لاړ د دوی په درمیان کې پاتې نه و بیا نو بیا عذابونه راتلل. او دویم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې څو پورې یو انسان استغفار کوي بخښنه غواړي نو الله رب العزت عذاب نه راوړي. او په دې کې 2 اقوال دي. یو قول دا دی چې دغه مشرکینو به کله د بیت الله شریف طواف کوو نو دوی به استغفار کوو، دوی به وي غفرانک الله موږ ته نه بخښنه غواړو.
د هغه استغفار په وجه باندې الله رب العزت په عذاب نه راوست. دویم قول دا دی چې دا به مؤمنانو استغفار کوي، بخښنه به مؤمنانو غوښتله او د مؤمنانو د بخښنې غوښتلو په وجه باندې کافرو باندې هم عذاب نه راځي. چې یو علاقې کې مؤمنان موجود وي بخښنه غواړي الله رب العزت د کافرو هم عذاب نه کوي، او چې کله کافر هم بخښنه غواړي استغفار کوي الله پې عذاب نه راوړي. لکه مخکې امتونو کې مثال دی د یونس علیه السلام د قوم چې کله د عذاب هغه اثرات ښکاره شول، واضحه شول چې په دوی باندې اوس عذاب را روان دی. یونس علیه السلام هجرت وکړو، د هغه کلي نه لاړ، نو دا خلک یو ځای ته جمع شول یو میدان ته. مؤمنان نه تاسو کو چې څو عذاب را روان دي او د عذاب نه بچ کېدو لپاره څه طریقه ده. هغه ورته چې تاسو میدان ته جمع شئ او نارینه زنانه دغسې خپل جانوران هم ځان سره میدان ته بوځئ، خپل بچي د ځان نه او د خپلو بیبیانو نه جدا کوي، او د څاروو بچي چې دي هغه د څاروو نه جدا کوي. نو دا بچي به خپل میندو پسې ژاړي او تاسو د الله په حضور کې استغفار شروع کړئ، دعا کوئ الله رب العزت په عذاب نه لري. دغسې وکړله، استغفار یې وکړو نو الله رب العزت د دونه عذاب لري. استغفار په وجه باندې د دونه هغه عذاب الله رب العزت لري. خو په دې کې یو نکته دا هم ده چې دا عذاب رسېدلی نه و، تو په عذاب کې مبتلا شوي نه و، صرف آثار یې ښکاره شوي نو الله عذاب لري. خو چې کله یو سړی په عذاب کې مبتلا شي او بیا د استغفار کوي نو بیا هغه استغفار فایده نه ورکوي، هغه توبه بیا فایده نه ورکوي چې کله دی په عذاب کې مبتلا شي او د توبه وباسي. عذاب کې مبتلا کېدو نه مخکې که چېرته دی استغفار کوي نو استغفار دله فایده ورکوي. عذاب کې مبتلا کېدو نه مخکې ده بخښنه وغوښتله، توبه یې وغوښتله، هغه توبه قابل قبول ده. خو چې کله عذاب کې مبتلا شي بیا توبه ناقابل قبول ده، بیا نه قبولېږي. وما لهم الا يعذبهم الله، عذاب به ولې نه راځي؟ دا خو د عذاب مستحق دي، عذاب به خو خامخا راځي، خو په دوی کې رحمت للعالمین موجود دی. هغه پیغمبر موجود دی چې هغه د دواړو جهانو دپاره، د ټولو مخلوقاتو دپاره، د انسانانو د حیواناتو دپاره رحمت دی، هغه مهرباني ده. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، نه لېږلې موږ ته ای زما محبوب صلی الله علیه وسلم مګر ته خو د دواړو جهانو دپاره رحمت یې. نو رحمت للعالمین موجود دی ځکه عذاب نه راشي، یعنې دا خو د عذاب مستحق دي. وهم یصدون عن المسجد الحرام، دو د بیت الله شریف نه خلق منې کوي، د مسجد حرام د طواف نه خلق منې کوي، د عمرې او د حج نه خلق منې کوي. وما كانوا اولیاءه، او دا د دې د ولایت حقداران هم نه دي چې دا د بیت الله شریف متولیان جوړ شي. لکه فتح مکې نه مخکې خو د بیت الله شریف متولیان چې وو هغه کفار وو، د دو په قبضې کې وو بیت الله شریف، چابیان یې دو سره وي او د دو مرضي به وه چې چاله به اجازت د طواف ورکوو نو ور به یې کوي، چې چاله به یې نه ورکوو نو نه به یې ورکوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1400 صحابو سره سنچي هجري کې د عمرې په نیت باندې راغی، دو د حدیبیې په مقام باندې منع کړي چې ته عمره نشي کولی، ته واپس راشي، شرایط یې ورسره لیکلي. الله فرمایي دا د دې د ولایت حقداران نه دي، متولیان د دې نشي جوړېدلی. ان اولیاؤه الا المتقون، د بیت الله شریف متولی، د جماعت متولی به څوک جوړېږي؟ الا المتقون، چې هغه پرهیزګار وي، هغه متقي وي، هغه د جماعت د آدابو نه خبردار وي، د جماعت د مسایلو نه خبردار وي، هغه متقي دی، پرهیزګار دی، د جماعت د آدابو لحاظ او خیال ساتي. داسې نه ده چې هغه فاسق او فاجر دی، د جماعت آداب پامال کوي او جماعت ته راځي او جماعت کې خپل د دنیا هغه معاملات حل کوي لګیا دی، داسې سړی د جماعت متولی نشي جوړېدلی او نه حقدار دی د جماعت د ولایت.
جماعت متولی به هغه سړی وي چې هغه متقي وي پرهیزګار وي د جماعت د آدابو لحاظ ساتي خیال ساتي ولكن اکثرهم لا يعلمون دا متولیان د بیت الله شریف نه دي متولیان د بیت الله شریف بسوق وي هغه متقیان وي پرهیزګار خلک وي لیکن اکثر د دې نه پوهېږي نه نو ځکه دوی په بیت الله شریف باندې قابض شوي دي او خپل مرضۍ سره چاله اجازت ورکوي او چاله منع کوي خو الله رب العزت وروسته د بیت الله شریف هغه قبضه هم د دوی نه واخیستې چې کله مکه فتح شوله بیت الله هم د حضور صلی الله علیه وسلم په قبضې کې راغی متولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه وګرځېدل او بیا اعلان وکړو انما المشرکون نجس مشرکان خو ناپاکه دي پلید دي نن وروسته به څوک بیت الله شریف ته مشرک سړی نه راځي او چې کوم د دوی رسم او رواج او طریقه وه پر هر حالت کې بغیر د کپړو نه به دوی طواف کوو د بیت الله شریف او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې نن وروسته څوک به د بیت الله شریف طواف په بربنډه باندې نه کوي چاته دا اختیار او دا اجازت نشته دی چې هغه د بیت الله شریف طواف په بربنډه باندې وکړي او د بیت الله شریف بې ادبي او بې احترامي وکړي وما كان الله ليعذبهم او نه دی الله رب العزت چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فیهم او اے زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته په دوی کې موجود یې وما كان الله معذبهم او نه دی الله رب العزت چې دوی له عذاب ورکړي وهم یستغفرون او دوی بخښنه طلب کوي وما لهم الا يعذبهم الله او څه شوي دي دوی لره چې عذاب به نه ورکوي الله دوی ته لکه دا خو د عذاب حقداران دي الله به خامخا عذاب ورکوي خو د عذاب دپاره دوه ممانعتونه موجود دي چې یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود دی او دویم استغفار دی وهم یصدون عن المسجد الحرام او دوی منع کوي خلق د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه او نه دي دوی متولیان نه دي ان اولیاءه الا المتقون نه به متولی د دې مگر پرهیزګار خلق ولكن اکثرهم لیکن ډېر د دین لا يعلمون نه پوهېږي